د ایمان او د عقیدې ډیرو معزز او حاضرینو مسلمانانو ورونو، الله تعالی مونږ او تاسو دنیا کې پیدا کړیو او د دنیا ضرورت دي، وسایل دي، د هغې نه بغیر ژوند نه تیریږي. بنده زندگی کوي نو خوراک به کوي، اوبه بس کی، شپه تیری نو د باران نه د پټېدلو ځای ته محتاج دی، د انور نه د پناه کېدلو سوري ته محتاج دی. دې ته ضروریات د زندګۍ وای. الله تعالی دو قسم قوانین منګ لرا لګلی، یو ته د فطرت قانون وای او یو ته د شریعت او د دین قانون وای. د فطرت د قانون تقاضا دا ده چې ستا سله ضرورت دی، کوم څیزونو ته ستا ضرورت دی هغه تا ته فطرت وای، بغیر د چا د ښودنې نه. سړی وږی شي نو فطرت او طبیعت ورته وای چې اوس خوراک کول ضروری دي. تږی شي فطرت او طبیعت ورته وای چې اوس اوبه څښل ضروری دي. دې کې د چا وینا ته ضرورت نشته، د چا ښودنې ته ضرورت نشته. دې ته د فطرت قانون وای. قسم ربي عقل بې وقوفه سړی لیونی خو چې وږی شي د ډوډۍ پسې هڅه کوي، تږی شي د اوبو طلب کوي. دویم د شریعت او د دین قانون دی. شریعت او دین منګ لوي دا بخوري دا بنخوري، دا اوبه بس کې دا بنس کې، دې ځای کې به اوسېږي دې کې به نه اوسېږي. الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه یو قانون منګ لرا لېږلی او مسلمان په دې مکلف دی چې د دې قانون پابند وي. و د دنیا کار یو بنده کوي، ځان له رزق ګټي، د خپلو ضروریاتو د پوره کولو کوشش کوي. دې ته دنیا نه وای، نه دې ته د دنیا محبت وای. د دنیا محبت دی چې سړی د دنیا طلب په داسې طریقې سره وکړي چې د شریعت قانون پایمال شي. د دنیا طلب په داسې طریقې سره وکړي چې د شریعت د حدودو نه پکې بهر شي. تا ته دین کومه پوله ټاکلې چې دې نه به نه وځې، ته هغه کراس کې بهر شي. تا ته شریعت وایي کاروبار کوه خو سود مه کوه. ته پیسو ګټلو دپاره د سود لاره اختیار کړي. تا ته شریعت او دین او قانون دا وایي بچو له رزق ګټه خو حرام خوري رشوت خوري مه کوه. او ته دا وایي چې ضروریات زما پوره شي که په هره طریقه یې، په دې کې د پابندۍ څه سوال دی. دې ته دنیا وایي. او الله د الله نبی صلی الله علیه وسلم او شریعت موږ د دې نه منع کړیو. موږ ته دین دقه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی حب الدنیا رأس کل خطیئة. د دنیا سره مینا د هرې ګناه سر دی، د هرې ګناه بنیاد دی. دغه دنیا یادی. د دغه شان دنیا سره مینا چې ته پکې د شریعت د قانون نه ورواوړي، د دغه شان دنیا سره مینا په زړه کې ساتل، محبت ور سره کول، دا داسې دي چې د هرې ګناه سر دی. هره ګناه چې تا نه کېږي په دې به کې دروغ وایې د دې دنیا د مینې د وجې نه، حرام خوري کې، رشوت خوري کې، غلط کارونه کې، چاته دوکه ورکې، ملاوټ کې، چې هر صحیح د شریعت حدود نه واوړې دي. دې ته د دنیا مینه وایي. او دقه شان دنیا الله تعالی مونږ منع کړیو، رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ منع کړیو. بس نور د دنیا کار روزگار کول، ځان له حلال رزق ګټل، دا د پیغمبرانو طریقه ده، دا د صحابه کرامو طریقه ده، او دا د اولیاء الله طریقه ده. خدا یاد ساتئ درې قسمه بزرگان خدای را لېږلي دي او پیغمبران، درې قسمه انسانان خدای پیدا کړي په دې کائناتو کې او د ځمکې په مخ.
یو هغه دي چې هغوی ظاهرا هم د دنیا نه ساتلی دي او د هغوی زړونه هم د دنیا نه ساتلی دي لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهره کې بادشاہ نه و دنیا ور سره نه و ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي د نبوت په خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور و ورځم تیری شوي چې د خوراک به یې سم نه و او ډېر داسې میاشتې تیری شوي دي چې د اوبو د کجورو نه بغیر زمونږ خېټې ته هېڅ هم نه دي تللي سره د دې نه چې الله تعالی ورته وایي پیغمبره که دا د خوښۍ د صفا دا غر دا به د سرو زرو کم درته دا د خوښه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه خدایا دا مې خوښه ده چې یوه ورځ وګیم چې صبر وکم د صابرینو اجر خدای راکړي او بله ورځ موړ یم شکر وکم چې د شاکرینو اجر خدای راکړي د شکر کوونکو ثواب هم راته میلاو شي او د صبر کوونکو ثواب هم راته دا مې خوښه ده دې ته تارک دنیا وایي هغه څوک چې دنیا یې پرېښې ده دنیا یې په خپل اختیار پرېښې څه کمی ورته نه و د دواړو جهانو سردار دی دنیا او آخرت خدای د ده په وجه پیدا کړي دي دنیا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ د برکت خدای پیدا کړي ده هغه د دنیا سوا همدارنګه بزرګانو کوم داسې تیر شوي دي چې هغوی ته دنیا خدای ورکوله خو هغوی لته ورکوله ابراهیم ابن ادهم رحمه الله بادشاہ دی دیو بزرگ سره ملاقات تو شو هغه بزرگ آخرت طرف ته متوجه کا نو د بادشاہي پرې خو د چې بادشاہي زمانہ د پکار لاړ عراق ته لاړ یو بزرګو د هغه سره مرګره شو چې ما ته به تعلیم راکې او زه نور وخت ټول په عبادت کې تیرو نور اسم نکو دې ځینه ورپسې خلک لاړل د بلخ بادشاہ خلق ورپسې لاړه ورته ویه د خدای بنده د خاندان مشران چې موږ دې وشرمولو خلق به وایي بادشاهۍ نه وتښتېده بادشاهۍ نه څوک تښتېدلي دي نو چې خلق د خپلوان ورله نو دی د دجله عراق کې یو نهر دی دجله او فرات دوه نهرونه دي د دجلې په غاړه ناست دی او د یو شپږاتو ورځو کلکه ډوډۍ ده ورسره ډېره بادونو کلکه کړې ده او دا ډوډۍ په اوبو لمده کي پستی کې او بیا یې خوري چې هغوی ورله ورته وایي چې راوینې و چې مونږ سره به ځې بادشاهۍ ته هغه ورته وخندل قسم دی وایي که بادشاهان د دې نه خبر شي چې بادشاهي خو ما پیدا کړه بادشاهي خو دې ته وایي چې دا زه څه کیم که بادشاهان د دې نه خبر شي لجالدونا بالسيوف من سره په تورو مقابله وکي وای به دا بادشاہي را کراشه د زما بادشاہي واخله اصل بادشاہي خدا له جزر کې سکونی اطمینانی او سکون او اطمینان د خدای په عبادت کې دی د خدای په یاد کې دی ځان لزه کې بنده خدای یادوي او خدای ته ژړا کوي او دعاګانې کوي مصلی خوره کړي بس خوند خو به دې کې دی بادشاہي خدا ده د دنیا بس بادشاہي چې بار نشي وتره ځان لزه کې یو ځای له نشي تله ا ډوډۍ چې خوري نو په ویره کې چا پکې راته ساچولی نه چې لیډرین ته زی په ویره کې چې بارو زما څوک مې په دې سر ونه ولي او اطمینان نشته اصل بادشاہي خدا ده کنه ارسه پرې خدا دې ته وایي تارک الدنیا یعنی هغه شخص چې دنیا په خپل اختیار پرې خي چې دنیا سکو دویم نمبر هغه شخصیتونه دي چې الله دنیا کې پیدا کړی دي ظاهرا خدای دنیا ورکړې د خو باطناً زړونه د دنیا نه پاک دي لکه سلیمان علیه السلام خدای پیدا پیغمبر هم دی او بادشاہ هم دی داود علیه السلام پیغمبر هم دی او بادشاہ هم دی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابیم دی او مالدار هم دی عبدالرحمن ابن عوف صحابیم دی مالدار هم دی
زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے او مالدار هم دے، مالدار دے، پیسے مال ور سره ډیر دے، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی دے. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف جنتی دے. رسول الله صلی الله علیه وسلم بشارت ورکړي چې زبیر جنتی دے. ولی ځکه ظاهرا خو په لاس کې دنیا و خو زړه کې دی دنیا ته ځای نه ورکړي. دې ته هم تارک الدنیا وای. د دنیا د محبت د وجه نه د الله د دین حکم نه پامالاو، د الله حکم نه برباداو چې ما سره دنیا ده، زه بادشاه یم، دا غلط کار کو کم خیر دی نه، بس شب و روز د خدای حکم ته تابع و. دې تم تارک الدنیا وای. دنیا یې پریښې ده. هغه پارسی کې شاعر وایي دا دنیا دا د دریاب سمندر په شانې ده، او دا د مسلمان زړه چې دی دا د کشتۍ په شانې دی. کشتۍ چې په سمندر کې خوشي شي چې هغه طرف ته واوړي خلک پکې سواري، نو چې دی کشتۍ چې اوبه نه یو وچ ټاپو راشي، دا کشتۍ په مزل کولی شي؟ نشي کولی که نه. کشتۍ خو روانه په اوبو کې ده، چې اوبه نه یې ځای وچ شي نو کشتۍ ودرېږي. نو چې اوبه نه یې هم کشتۍ نشي تللی، او چې دا اوبه په کشتۍ کې دننه شي هم کشتۍ ډوبېږي، غرقېږي. دغه شان دنیا ده. د دنیا زندگی د دنیا نه بغیر نه تېرېږي. ته چې روان عبادت کې خوراک سکاک به کې که به نه کې، چې خوراک سکاک ونه کې خو عبادت نشي کولی. نو ستا د زړه کشتۍ چې روانه ده دا په دنیا روانه ده، خو که دې زړه کې د ځای ورکه نو بس ډوب شي، بس سمندر ویوړی. و آب اندر کشتی هلاکی کشتی است و آب اندر زیر کشتی پوشتی است. اوبه چې وای د کشتۍ د لاندې، نو دا د کشتۍ د پاره پوشتي ده چې کشتۍ روانه کړې ده، او اوبه چې د کشتۍ دننه شوې نو بس کشتۍ غرقه کړه، ډوبې کړه، او څوک چې پکې سواري دي هغه یې ډوب کړه. دنیا ته به په زړه کې ځای نه ورکړې. زړه کې د ځای ورکولو دا معنا 24 غنټې تا سره دا سوچ دی چې دا دنیا څنګه شوه، پلان کې کار مې څنګه شو او څنګه به شي، او د آخرت هېڅ سوچ تا تصور ته نه راځي. ستا زړه ته د آخرت هېڅ منصوبه نه راځي چې د ثواب یوه منصوبه جوړه کړم چې زه مړ کېږم چې بیا به زما نه وروسته څه کېږي، ما سره به خدای څه کوي. دا منصوبه دې جوړه نه کړه، دا فکر آخرت سوچ دې ونه کړه. نو تا د دنیا محبت وکړو، د خدای نه غافل ای. پارسی کې و چیست دنیا از خدا غافل بودن، نه قماش و نقره و نه فرزند و زن. وای دنیا څه شی دی؟ دنیا دې ته وایي چې د خدای نه غافل شي. دا دنیا ده. سره زر او سپین زر او ښځه او بچي دا خو دنیا نه ده، دا د دنیا محبت نه دی، دا خو ضروریات دی د زندګۍ. دنیا دا ده چې تا د خدای نه غافل کړي. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. داسې سړي دي چې تجارت کاروبار نه غافل کوي، خرید او فروخ اخیستل او خرڅول نه غافل کوي عن ذکر الله، د خدای د ذکر او د مانځنه د فکر آخرت نه غافل کوي. هر څه ورسره دي خو زړه د خدای سره دی، زړه کې د خدای محبت دی، په زړه کې د آخرت فکر دی، زړه کې د قبر سوچ دی. نو دا بیا دنیا نه ده چې کومه مضمومه ده، دا د دنیا محبت نه دی. دریم قسم خلق خدای هغه پیدا کړي دي چې نه ظاهرا دنیا نه ده ورکړي، هېڅ هم ورسره نشته، او باطنا زړه د دنیا د محبت نه ډک دي. دا په ټولو کې بدترینه خلق دي، بدنصیبه خلق دي، بدبخته خلق دي. لاس کې هېڅ هم نشته او زړه د دنیا د محبت نه ډک دی. زړه کې د دنیا منصوبې، د آخرت هېڅ سوچ فکر نشته. اوس که د په لاس کې دنیا نشته، دته موږ تارک الدنیا نه وایي چې د دنیا پریښې ده.
دته متروک الدنیا وای. دنیا دې پریخې ده، دنیا پریخې، دنیا ورته نه راغلي. دا نه ده چې د تارک الدنیا د دنیا پریخې. تارک الدنیا خو هغې ته وای چې حرام ورته راشي او د لته ورکې نه مې ده پکار، په حرامو څه کوم خدای خفه کم. دې ته متروک الدنیا وای، هغه شخص چې دنیا دې پریخې دی. نو زمونږ او تاسو که د معاشره کې نظر واچو، دا شان خلک پکې ډېر دي، دا شان خلک چې دنیا کې ژوند صحیح نه دی او زړه د دنیا د محبت نه ډک دی. آخرت کې خدای ته رجوع نه کوي. هلکه دا دنیا د چا ده؟ د خدای. آخرت د چا دی؟ د الله. جنت د چا دی؟ د الله. دوزخ د چا دی؟ د الله. مالداری د چا ده؟ د الله. غربت د چا د طرفه دی؟ د الله د طرف. د خدای نه غواړه کنه چې خواخه دی، د خدای ته رجوع که د خدای نه غواړه، که د خدای خواخه و در به کی خدای نه غواړه کنه، الله یې ورکوي کنه. بادشاهان چا بادشاهان کړي دي؟ الله تعالی. فقیران چا فقیران کړي دي؟ الله تعالی. دا خو د خدای فیصلې دي، دا خدای کارونه دي. نه د دنیا محبت دی ته وایي چې بنده دنیا کوي او د شریعت کم قانون چې دی د دنیا د ګټلو، د دنیا د کاروبار باره کې د هغې قانون نه ور واوړي. حرام کار حرام کوي، حلال او حرام نه پیژني، روا او ناروا نه پیژني او د دنیا کارونه کوي. او چې سړی سوچ وکړي خدای دې په موږ رحم وکړي، زموږ معاشره نن سبا همدغه شان ده. بس حلال او حرام نه ګورو او بس تپوسونه به کوو دا چل دی. دا د ملا د خولې نه به داسې خبره وباسو چې هغه ووایي چې جایز ده. بس یو درته ناجایز و یا بل نه تپوس کوو او بس دا کوشش دی چې هغه زه دوکه کم چې هغه پوه نه شي او ما ته ووایي چې جایز ده. قسم دی ګورئ دغه قسان چل دی. اکثره څوک تپوس کوي داسې مې وکړه داسې، زه ورته یم چې داسې شي بیا ناروا ده او چې داسې شي روا ده، بیا روس راچو بیا ما خو داسې کړی و، هغه روا طرف راواخلي وای ما خو همداسې کار کړی و. نو موږ باید په دې کې احتیاط وکړو، روا او ناروا کې احتیاط وکړو چې رزق حرام بیا د عبادت مزه نه وي او بیا دعا خدای نه قبلوي. حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی او مسافري او ویښته ګډ وډي او ګردونه پې پراته نو د دې سړي دعا خو خدای قبلوي که نه؟ ځکه حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د 3 کسو دعا خدای نه رد کوي، یو پکې مسافر دی، ته مسافر دعا خدای نه رد کوي. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وایي چې بیا ما ته لاس نیولی دي نو وایي و ملبسه حرامون، د لباس حرام دی او خوراک حرام دی او اسکاک حرام دی، نو زه د دعا څنګه قبوله کړم؟ د دعا نه قبلوم. منگو تاسو باید سوچو کو چې دا څو ورځې زندگی ده زمونږ، اصل کور زمونږ آخرت دی. بس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الدنیا دار من لا دار له، دنیا د هغه چا کور دی چې چا د آخرت کور نشته، هغه دې پکې مزې کوي. زمونږ خو د آخرت کور شته که نه؟ هغې کې به مزې کوو. تاسو ټول وایئ چې الحمدلله. ومال من لا مال له، او دنیا د هغه چا سرمایه او مال دی چې آخرت کې څه نه وي، آخرت کې مال نه لري. تاسو موږ چې اعمال کوو که نه دا راته آخرت کې سرمایه کېږي که نه؟ زموږ دپاره ذخیره کېږي. او بیا فرمایي ولها یجمع من لا عقل له، او دنیا دپاره جمعواري هغه څوک کوي چې چا کې عقل دی. دنیا ډیرای چې ډیره چې او بنگلې می شي او مارکیټونه می شي او کاروبارونه می شي، دا څوک کوي؟ من لا عقل له، چا کې چې عقل نه وي، چا کې چې عقل یې داسې کار کوي چې سبا ته ځم او دلته ذخیرې جوړوي او چې سبا ته روان یم. دا خو بیا عقل سړی سټیشن کې کور جوړ کړي یا چرته اډه کې چرته روان یو اډه کې کور جوړ کړي او پیسې په اډه کې کېدي او ایسته تېروي. دا دنیا خو اډه ده، د 100 ورځو زندګي ده، بله ورځ به تېروانې. وای د دنیا 3 ورځې ژوندون دی، پرون راغلی او نن دلی سبا به ځمه. قسم دی 3 ورځې زندګي ده. کومه چې مونږ تېره کړې دغه یقیني ده، کومه چې پاتې دغه ګمان دی چې څو وایي. تاسو ویلی شئ چې زما دومره ورځې پاتې دي او مونږ ویلی شو هلکه د 100 کلو د دومره کلونو یم، دا ویلی شو. اکثر سپین ږیرې پټۍ چې ورته وایي د 100 کلو هغه عمر نه ښیي او دا یقیني معلوم ده چې ته د 100 کلو یې، 100 کاله دې پاتې دي، دا ته نشې ښودلی.
دا خدای نه چې دا خدای په قبضه کې دي. نو فکر آخرت باید منګو کو، د آخرت سوچ کو. الله تعالی دې ما تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي. درود شریف محبت سره وایي. اللهم صل